وف مقاصد شروع کړیو چې هغه کې دوه مقاصد مونږه مختصرا بیان کړی دي چې یو تزکیه نفس ده د خپل نفس پاکواله او بل تسویه قلب چې تسویه باطن ورته ویل کېږي د زړه پاکواله چې انسان هر قسمه د گمراهۍ د تیارونه د خپل نفس او د خپل زړه پاک کی نو علاوه ته معرفت ربانی بیا حاصلای معرفت ربانی یعنی د الله صحیح پہچان کله چې یو درویش یو کامل مومن د سلورم نفس ترو رسیږي د په نفس اماره باندې تیر شي ترکیو کی نفس لوامه تراشي نفس اماره موږ ویلو چې نفس اماره هغه نفس ته چې په دغه دوران کې دغه نفس موږ ته د ګناهونو ډیر حکمونه کوي شابه فحش وایا شابه غیبتو کا شابه معاذ الله بدکاریو کا زناو کا شابه رشوت والا د مختلف بد اعمال ته مونږ دغه نفس اماره مایله کوي نو کوم انسان چې ذکر ډیرو کی خپل وظایفو کې کار کوي او سره د نفس ته زور نه ور کوي د نفس نه مني نو دی بیا د دویم سټیج ته راوړيږي چې هغه ته نفس لوامه ویل کیږي نفس لوامه هغه نفس دی بیا چې دنه سو ګناه خطا وشي نو د خپل نفس ملامت کوي ته ګوره دا د خو نکړه او دا تعالی نو پکار نو د خپل ځان بیا چې کوم دی پړ کې ملامت کوي دغه سټیج د نفس لوامه دی چې دغه سټیج کې هم د ذکر اسکارو کی او ځان پکې د ګنا نه محفوظ او ساتي نو د بیا نفس ملهمه تراوړيږي نفس ملهمه هغه نفس ته چې د بیا دغه نفس د نیکی الهام کوي چې شابه دغه نیک عملو کا ثواب الله درکړي شابه دغه کارو کا رب د ناراضي شي شابه دغه کارو کا اخرت به د خولش نو دغه نفس دیتا ملهمه ویل کېږي الهام کول والا په نیکی خبرو باندې رهنمایي کول والا نفس دی او بل سلورم نفس چې دیتا نفس مطمئنه ویل کېږي چې دلته بیا د ولایت صغرا آغاز شروع شي انسان د ولایت په منزل باندې ایله چرته روان شي نن سبا خو معاذ الله هر څوک یو بل ته د خدای ولی وای اے د خدای ولی اے د خدای ولی نو د خدای ولایت د الله دوستی بس آسانه ده چې هر کو داخل دي د خدای ولی شي نو نفس مطمئنه بیا د ولایت هغه آغاز شروع شي او دې ته ولایت صغرا ویل کېږي په دغه نفس مطمئنه کې بیا انسان چې کوم د مخکزي فنا فی الرسول شي فنا فی الله شي مقام الله شي نور مخکې چې کوم د منازل مقام د فردیت او مقام د غوثیت او مقام د ابدالیت دغه مقامات کراس کی په نفس مطمئنه کې د انسان څه حالت وي یو خو پیدایشي د خدای ولی وي جوړ کړي شوی الله تعالی رولېږي نو هغه د دې وواړو نفسونو نه خلاص شوي ګوره او یو کسبو کی مهنتو کی ریاضاتو کی مجاهدو کی ذکر اسکارو کی مهنتو کی نو دغه ذکر اسکار د ریاضاتو د مجاهداتو د چلو د مراقبو د وظایفو په ذریعه سره
هغه د نفس مطمئنه سټیج ته دې ځان ورسوي. په نفس مطمئنه کې چې څونه اخلاق رذیله د کې پاتې وو هغه ټول د ده نه ختم شي. د ځناورو چې کوم خوي و د کې بس د ده نه دا ختم شي. نفس مطمئنه ویلی کېږي هم دې ته چې پاک عادتونو سره الله تعالی سره یو داسې رابطه جوړه شي چې ستا نفس پکې مطمئن شي. پاک عادتونو سره چې ستا خپل رب سره داسې یو رابطه جوړه شي چې ستا نفس پکې مطمئن شي. په دغه سټیج کې یو ښکلی حالت په دې درویش باندې په یو سالک په یو مرید باندې راځي چې د ده قلبي دنیا پکې بدله شي. په دغه سټیج کې د انسان حالت داسې شي چې د ده دا نفس چې کوم دی دا د قلب په ځای باندې راشي او دا قلب چې کوم دی دا د روح په ځای باندې راشي او روح چې کوم دی دا مقام د سر ته لاړ شي، د رازونو دنیا ته لاړ شي. دغه حالت په دې درویش باندې راځي او قلب خو الریډي مخکې نه د الله په ذکر باندې مخته دی، ځکه چې د الله په ذکر سره دغه قلب دغه نفس اماره نه نفس لوامه ته رالو، نفس لوامه نه نفس ملهمه ته رالو، نفس ملهمه نه بیا نفس مطمئنه ته رالو. نو الریډي قلب چې کوم دی جاری دی د الله تعالی په ذکر باندې شروع دی. نو کله چې دغه نفس د انسان د قلب ته رالو د زړه چې کوم دی دا قلب دغه رونیسي، نفس رونیسي او دا قلب چې کوم دی ستا د روح ځای رونیسي او روح چې کوم دی په مقام د سر ته لاړ شي، د رازونو یو دنیا ده بس هغې طرف ته لاړ شي. نو قلب خو الریډي ستا په ذکر باندې مخته شوی دی، عادت شوی دی. نو چې ستا دا نفس د دې قلب ځای رونیسي نو ستا نفسیات ټول چې کوم دی ذکر شي، رګونه دې ذکر شروع کړي، ستا اندامونه چې کوم دی الله الله کوي. که تو دی ستا دا زړه چې کوم دی بیا زړه قلب جاری وي، ستا رګونه چې کوم دی جاری وي، ستا چې څونه لطایف دي دا ټول چې کوم دی قدرتي جاری. موږ به خپل شیخ و مرشد مبارک ته کتل نو دای مبارک به دا کټه ګوته داسې خوځېده، اکثریت مرګورو به کتلي چې موږ به ورته حیران شو. دغه تندی مبارک په قدرتي خوځېدو داسې چې دغه ځای خوځول انتهایی ګران کار دی. نو داسې حالت کې بیا د انسان چې کوم دی وجود ټول ذکر شي. اوس دا روح چې کوم دی په مقام د سر ته لاړو، د رازونو دنیا ته لاړو. نو په دغه حالت کې انسان ته علم لدونی را شروع کیږي. بیا په دغه مقام کې انسان ته علم لدونی را شروع کیږي ځکه چې دا روح مقام د سر ته تللی دی، د رازونو دنیا ته تللی دی او د روح ته چې کوم دی څونه اسرار او څونه رازونه معلومیږي ته چې کوم دی د قلب ته را شفت کوي. قلب ته چې کوم دی را شفت کیږي نو دا د درویشانو د زبان نه داسې خبرې بیا راښکاره کیږي چې زما او ستا عقل پې بیا کار نه کوي. بیا هغې پسې موقع ته څو کتابونه ولټو، هغه کتابونه ما تا ته چې کوم د کتابونو کې دا خبرې نه ملاویږي او بعضې ناپوهه خلک چې داسې د دې حالاتو نه تیر شوي وي او د داسې دنیا نه ناخبره وي چې د دې اولیاو خبره ووري نو بیا په اعتراضات شروع کړي. خو یاره دا لا څه خبره ده؟ لکه حضرت شاه سلیمان تونسی رحمت الله تعالی علیه ته یو عالم دین رالو، ورته فرمایي حضرت صاحب زه تاسو نه بیعت کول غواړم و د تصوف زده کړه تاسو نه حاصلول غواړم. نو حضرت شاه سلیمان تونسی مبارک رحمت الله علیه چې په پیر پټان صاحب مبارک رحمت الله علیه باندې یادېږي، دوی مبارک ورته وفرمایي چې زه تا ته د تصوف یو ډومبۍ خبره ښیمه دا زده کړه. مولانا صاحب ورته پړه لاسونه کېښودل چې حضرت صاحب څه خبره؟
وای خدای ته د ځان په شان نشي کتی نو د ځان نه ورته ختم وګوره خدای پاک ته. دا په ښکاره ډېر عجیبه خبره ده. پکې بند کړه. نو دا ډېر عجیبه خبره ده چې په ښکاره ته چاته وایې چې خدای ته که د ځان په شان نشي کتی نو د ځان ورته ختم وګوره او ورته به درته وایي چې دا لا ته ګډوې د کفر خبره کې. مولانا صاحب حیران شو چې حضرت صاحب دا تاسو څه وایئ؟ زه به د خدای ته د ځان نه ښکته ګورم؟ خو زما خالق دی مالک دی زه پیدا کړی یم زما رب دی. حضرت شاه سلیمان طوسی مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې بس موږ ته دغه زده کړه د خپلو مشایخو نه حاصله شوې ده او ما درته د ډومبۍ خبره وکړه. خیر مبارک خپلې خلوتخانې ته تشریف یوړو. مریدانو ته یې وفرمایل چې مولانا صاحب ته اول سړه روټۍ کېدی، سړه روټۍ ورته کېده، یو سوړ سالن ورته کېدی. چې مولانا صاحب دغه سوړ سالن او سړه روټۍ وکته نو کلکه روټۍ وه، اړه کې و چې دا به زه خورمه څنګه. حیران دی او ګوري ورته. ناګهانه صاحب حکم وکړ چې اوس وله تازه روټۍ یوسئ. تازه روټۍ ګرمه روټۍ یې وله روړه او ګرم سالن یې وله ایله تازه چې پخ شوی و لنګر شریف کې هغه یې ورته روړ. د مولانا صاحب نفس ټوپونه شروع کړ. اوس یې کار شو، خوشحاله شو. ورته مولانا صاحب ډېر خوشحاله شو او هغه تازه روټۍ ته او هغه تازه سالن ته پرلت ووهلو، روټۍ یې پکې ښه ماته کړه. ناګهانه شاه سلیمان طوسی مبارک رحمت الله علیه ځان نه سایل جوړ کړو او د مولانا صاحب ته رالو. ورته فرمایي چې مالم څه د خوراک راکړه د خدای په نامه باندې وږی یم ډېر زیات. دغه مولانا صاحب زر ورپاسېد وه سړه روټۍ او سوړ سالن یې ورته ورکړو او تازه روټۍ یې ځان ته برابره کړه. هغه صاحب خپل روټۍ یوسله، سړه روټۍ او سوړ سالن یوسل. چې سحر حضرت شاه سلیمان طوسی مبارک رحمت الله علیه مانځه لپاره تشریف وروړ نو ځان سره هغه سوړ سالن او سړه روټۍ یې نیولې وه او مصلي سره یې جوخته کېښودله. مولانا صاحب چې کله نیت تړلو چې په روټۍ ته وکته، حیران شو چې دا خو روټۍ ما بیګا چاله ورکړې وه، دا سالن خو ما بیګا چاله ورکړی و. چې کله مونځ ادا شو ورته فرمای مولانا صاحب ګوره په خبره دې عمل نه دی کړی. وی حضرت صاحب څنګه؟ وایي تا ته ما ویلي ګوره خدای ته که د ځان په شان نشي کتی نو د ځان نه ورته ښکته مه ګوره بلکې اعلی ورته ګوره، خو ته ورته ځان نه ښکته ګورې. دی ورته بیا هم فرمایي دا مولانا صاحب ورته وایي چې حضرت صاحب داسې خبره تاسو کوئ دې باندې داسې زه کولی شم چې خدای ته به د ځان نه ښکته ګورم. حضرت شاه سلیمان طوسی مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې بیګا تا ته یو سائل رالی وایي اوجې وایي هغه د نه چا په نوم باندې سوال کړی تا نه؟ وایي د خدای په نامه. وایي د خدای په نامه تا څه ورکړه؟ سړه روټۍ دې ورکړه او سوړ سالن دې ورکړو او ځان دپاره دې تازه سالن او تازه روټۍ یې پرېښوده. نو آیا تا د خدای ته د ځان په شان وکتل که د ځان نه دې ورته ښکته وکتل؟ اسایل تا نه د خدای په نوم سوال کړی و. هغه مولانا صاحب په خپو ورته پرېوتو چې حضرت صاحب ستاسو ډېرې ژورې خبرې وي، موږ په دې باندې نه پوهېږو. نو دا هغه خبرې وي چې عارفانو ته الله تعالی ښودلې وي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې زما په دې قلب مبارک باندې زما په دې زړه باندې الله تعالی د معرفت او یا دروازې کولو کړي دي، او یا دروازې او د هرې دروازې وسعت د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دی، د هرې دروازې یو وسعت. حافظ ابو العباس احمد بن الاحمد البزنیجی رحمت الله علیه فرمایي چې زه علامه ابن جوزی صاحب رحمت الله علیه سره د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه خانقاه ته رالم.
وی په دغه موقع باندې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه د تفسیر درس کولو طلباو ته مریدانو ته وی د یو آیات مبارک تفسیر بیانولو علامه ابن جوزی سے مبارک رحمت الله علیه چې یو ډیر عظیم محدث یادی او ډیر عظیم شخصیت وی زه هم ناستم دغه هستی هم تشریف فرما ده وی غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه د دې آیات مبارک تفسیر بیانای د علامه ابو العباس احمد صاحب رحمت الله علیه فرمای چې زه علامه ابن جوزی صاحب ته ورسره ما وی چې د دې آیات مبارک دغه توجیه ته معلومه وا وی علامه ابن جوزی صاحب راته فرمای چې او ما ته معلومه ده وی غوث پاک سے بل وجه بیان کی د آیات مبارک وی زه د بیا فرمایم چې آیا دا وجم ته معلومه وا وی علامه ابن جوزی سے فرمای چې او دا وجه ما ته معلومه ده وی غوث پاک سے درېم وجه بیان کړه د آیات مبارک وی علامه ابن جوزی سے ته فرمایم چې دا درېم وجم ته معلومه ده وی او ما ته معلومه ده تر یول سپوري وی علامه ابن جوزی سے مبارک فرمایل چې او ما ته دغه وجه معلومه ده دغه تفسیر د آیات مبارک ما ته معلوم دی وی غوث پاک سے مبارک د یول سونو خبره ووړوله وی چې 12 ته 14 ته آن چې تر 40 پورې 40 توجیهات د هغه آیات مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه بیان کړو وی علامه ابن جوزی سے مبارک رحمت الله علیه ته د 12 نواله تر 40 پورې یو توجیم نه معلومه یو توجیم ورته نه معلوم یو وجم ورته نه معلومه وی په دغه موقع باندې علامه ابن جوزی سے مبارک رحمت الله علیه باندې د وجد کیف تاری شو او आवाज وکړو او میدان ته راووتو چې اوس به موږ د قال نه حال ته راشو او د وجد کیف تاری شو علامه ابن جوزی سے مبارک رحمت الله علیه په دغه موقع خپل جامع مبارک شروع وی ګوره دا هغه علم معرفت دی ګوره معرفت ربانی دی ګوره ها چې دی اولیاء ته الله ورکړي وی ګوره نو دریم مقصد د تصوف چې کوم دی دا معرفت ربانی دی دا الله تعالی صحیح معنوں کی پیجندل ګوره قرآن عظیم الشان کی آیات مبارک ته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دې کې رب فرمایي چې ما ندی پیدا کړی انسانان ندی پیدا کړی ما جنات او انسانان مگر د خپل عبادت د پاره علامه ابن جریح تابعی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې لیعبدون ای لیعرفون چې لیعبدون مراد دا معرفت ته چې مونږه الله تعالی پیدا کړی د صد پاره یو د معرفت د پاره چې خپل رب پیژنو ګوره او حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ مبارک به فرمایل چې دې آیات مبارک کې رب موږ ته حکم کوي چې تاسو زما معرفت حاصل کړئ او زما د معرفت په رڼا کې چې کوم دې زما عبادت وکړي زما د معرفت زما د پہچان پر رڼا کې زما عبادت وکړي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې یو کور په خپل بنیادونو باندې قائمای یو کور په بنیادونو باندې ولاړی او زمونږ دا دین چې کوم دی دا د معرفت په بنیاد باندې ولاړ دی د الله په پہچان باندې ولاړ دی یو خپل صحابي دی جلیل القدر حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ مبارک دا ونوم دی یو ورځ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار شریف ته د تشریف روړ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وت فرمای کیف اصبحت یا حارث اے حارث سحر د څنګه تیر کړي دي سحر حالت د څنګه حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ مبارک وت فرمایي د الله رسوله ما داسې د سحر وخت تیر کړي دي چې زما د دنیا نظر تورو دا سره زر دا سپین زر دا زما په مخ کې داسې لکه خاوري داسې حالاتو په ما باندې
الحمدلله ما د ایمان په حالت کې سحر تیر کړی دی. حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا خو ډېر اوچته دعوه وکړه، د دې حقیقت څه شی دی؟ حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي اے د الله رسوله ما د ایمان په حالت کې سحر کړی دی. الحمدلله زه د شپې الله تعالی ته ولاړم او دروازې روجهدارم. اے د الله رسوله په ما باندې داسې کیف تاری کېږي گویا چې عرش برین کې زه خپل رب ګورم لګیا یم. داسې کیف په ما باندې راشي، داسې کیف په ما باندې اے د الله رسوله راشي چې زه دې ځینه جنتیان په جنت کې ګورم. اے د الله رسوله داسې کیف په ما باندې دلته په مدینه منوره کې راشي چې زه دې ځینه جهنمیان په جهنم کې ګورم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي یا حارث فل زعمت، اے حارثه دغه چې کوم دی دغه حالت تی په ځان باندې لازم ونیسه، دا حالت درته چېرته خراب نشي ګورې، تا ته معرفت الهي حاصل شوی دی، تا ته معرفت الهي حاصل شوی دی ګورې. او موږ نه چې کوم دی قرآن هم د دې مطالبه کوي. قرآن موږ ته فرمایي چې واذکر اسم ربک، تاسو خپل رب داسې یاد کوي، وتبتل الیه تبتیلا، چې تاسو بس د خپل رب طرف ته شئ ګورئ، د هر څه نه ځان جدا کوي او خپل رب طرف ته شئ، یعنی معرفت الهی حاصل کوي ګورئ، معرفت الهی حاصل کوي. صوفیه کرام فرمایي چې چا خپل نفس وپېژنو په صحیح معنو کې د په حقیقت کې بیا خپل رب وپېژندو ګورئ. حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې خپل نفس وپېژندلو د په حقیقت کې خپل رب وپېژندلو. صوفیه کرام فرمایي چې د تصوف جدوجهد دا څه دی؟ د خپل نفس پہچان کول، او د تصوف انتها دا د معرفت د حق ته، یعنی د الله تعالی پہچان کول، دا چې کوم دی د تصوف هغه نتیجه ده ګوره. معرفت الهی چې چاته حاصل شي په هغه باندې عجیبه احوال او احوال بیا راځي ګوره. لکه د ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ حال او احوال چې مونږ وګورو. د تبوک موقع وا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایلو چې روم سره د جنگ موقع ده، اے صحابه تاسو خپل چندې وروړئ. هر صحابي د خپل عقیدت او د مینې د محبت اظهار کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د کور ټول ساز او سامان وروړي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپو مبارکو کېږدي، آن چې په خپل وجود مبارک باندې کپړه یې پرې ونښودله او د بوجۍ لباس یې ځان ته واچولو، هغې کې ډکي ورکړه د تڼو په ځای باندې، بوجۍ یې ځان ته جوړه کړه، هغې نه ځان ته جامې جوړې کړي او د تڼو په ځای ډکي پکې ورکړه. چې کله ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو، ورته یې فرمایل ما ابقیت لاهلک، اے ابوبکر خپل کور والو د پاره دې څه پرېښودي دي؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمای ابقیت لهم الله ورسوله، ما د خپل کور د پاره الله او دغه رسول پرېښودی دی، د الله او دغه رسول نسبت په ورته پرېښودی دی، دې ته مقام د تفویض او د رضا وی ګوره، دا مقام د معرفت دی ګوره. ګوري په دغه موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام تشریف وروړو او جبریل علیه السلام په یو عجیبه لباس کې دی چې په داسې لباس کې ما حضرت جبریل علیه السلام نو لیدلی. وای حضرت جبریل علیه السلام ته مې وفرمیل جبریل نن دې عجیبه لباس اچولی دی،
په داسې لباس تاسو چرته تشریف نه دی وروړی. وی حضرت جبریل علیه السلام راته فرمایل ای د الله رسوله تاسو لږ د خپل سترګې مبارک اوچتې کوئ او اسمان طرف ته وګورئ. د اسمان ټولو فرشتو ته الله تعالی دغه لباس اچولی دی. حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا ولې؟ وایي نن دغه لباس حضرت ابوبکر صدیق صاحب اچولی دی. حضرت ابوبکر صدیق صاحب دغه لباس اچولی دی. دا د معرفت دی چې الله چاته ورکړي. ګوره مقام د رضا دی دا. او داسې عمل د حضرت جبریل د حضرت ابوبکر صدیق صاحب د الله تعالی دغه عمل خوښ شو چې ټول جشن په اسمانونو باندې د هغه لباس وګورئ. هغه لباس ټولو فرشتو ته واچولو. حضرت جبریل علیه السلام مبارک نبی علیه السلام ته فرمایي د الله رسول زنن راغلی یم تاسو ته چې ابوبکر صدیق صاحب ته الله تعالی سلام را لېږلی دی. او الله تعالی فرمایي چې ابوبکر صدیق صاحب ته ووایه چې تا خو زما په لاره کې ټول هر څه قربان کړه، ته خوشحاله یې که خفه یې؟ ما نه خو خفه نه یې. رب ورته فرمایي. ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغوښتو. ای ابوبکر جبریل علیه السلام راغلی دی او داسې فرمان کوي چې رب فرمایي چې ته ما نه راضي چې دا ټول ساز و سامان دې زما په لاره کې قربان کو. ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې د وجد کیف په دغه موقع باندې طاری شو. په یو روایت کې راځي چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ وایي داسې قدمونه اخیستل او په زبان باندې دغه ترانه وه چې زه او ما نه به رب ناراضه، زه به د رب نه ناراضه کېږم، زه به د خپل رب نه ناراضه کېږم. او دغه زبان مبارک باندې د کلماتو دغه او د وجد کیف ټول وجود مبارک کې رچاو کړو. لرزه براندامو د حضرت ابوبکر صدیق صاحب او رقت په جارو په سترګو مبارکو نه اوښکې روانې. حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې کله خپل حال کې رالو، اے دا الله رسول ما ته دا خوشخبری وره چې ما نه خپل رب راضي دی او که راضي نه دی. ما نه خپل رب راضي دی او که راضي نه دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ای ابوبکر تا نه خپل رب راضي دی، خو رب ستا رضا غواړي چې ته ما نه راضي او که راضي نه. دا د علامه اقبال صاحب یو شعر کې فرمایلی دي کنه، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وای دا رفعت او دا مرتبه حاصله کا چې رب در نه په خپله پوښتنه کوي چې ستا څه رضا ده هغه به درله زه درکوم. دا هغه مقام معرفت الهی حاصل شو. ګورئ معرفت الهی حاصل شو. حضرت عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زما یو غلام ما ځان سره ساتلی و، وای ما به ورته د شپې آواز وکړو نو دی به د شپې نو. د هغه په باره کې دا خبره مشهوره شوه چې دی د شپې وځي او د مړو نه کفن پټۍ لګي، مړو نه کفن پټۍ. ټول بصره کې دا خبره مشهوره شو چې د حضرت عبدالواحد بن زید صاحب رحمت الله علیه دغه خادم کفن پټۍ. حضرت شیخ عبدالواحد بن زید صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې یو شپه زه د پسې ووتم، وایي دی ما نظر کې واغوستو چې د خپلې کمرې نه راووتو، نیمه شپه شوه. وایي د کمرې ور بند دی، وایي داسې عجیبه شان وله خدای ورکړو چې څنګه د کمرې ورته وکتله ورته پخپله کلو شو. بیا وایي زمونږ د کور چې بهرني کومه دروازه و مین ګیټ و هغه تاله کړی و ما په خپلو پاکو لاسونو. وایي هغه تالې ته چې زما د خادم او د غلام وکته و یا تاله ورته پخپله کلو شو.
وای حیران یم چې دا څه حال ګورم. وای دی د کور نه بهر ووتو روان دی وای زه ورپسې روان یم ان چې یو قبرستان ته وای ورسېدو. وای خپل کمیس مبارک یې وباسلو، یو خیرن کمیس یې واچولو، زوړ کمیس یې واچولو، ځان ته یې جانماز چې کوم دی واچولو، خپل رب ته ودرېدو، عبادت شروع کړو. وای زه ټوله شپه د ده څوکۍ کوم چې اوس به دی د یو قبر سپړي او کفن به ترې رالي. خو چې کله وای د سحر وخت قریب شو، وای دی سوال کوي چې ربه زما یو مالک مجازي شته، حقیقي مالک خو میتی خو یو مجازي مالک مې شته، هغه سره زما یو وعده شوې ده چې د شپې به ما ته اواز نه کوي، زه به د دې په بدل کې 1 دینار در کوم. نو ربه 1 دینار راکړه چې د خپل مجازي مالک ته ورکړم. و 1 دینار را لړه شو په هوا نه کې، په ځمکې را پرېوتو، در اوچت کو، خور یې پاکه کا او خپل جیب کې واچولو او په خپل منزل باندې واپس زموږ کور طرف ته را روان شو. وای زه ورپسې را روان شو. وای اچانک چې کوم دی زما د سترګو نه غایب شو. و یو کس په سورلۍ باندې مې وکتو، وای ما ورته ویل چې یاره زه خو بصرې ته ځمه، خو دغه لاره ما ته نامعلومه ده، ما ته لږه لاره سیده که. ویا سړی راته تبسم کې شو چې ته بصرې ته ځې؟ وای ما ته ویل چې او. وای ما ته وایي چې په تیز اسمان دی روان شي نو په 2 کالو کې به ایله خپل ځای ته ورسېږي. وای ما ورته ویل چې زه خو بېګا د شپې دلته ایله راغلی یم د خپل کور نه. وای ما ته وایي چې دا ته دروغ وایې، ته د یو شپه کې د بصرې نه دې ځای ته څنګه راغلی؟ وایي زه پوه شوم چې دغه کمال خو دې خادم کې دی. وایي هغه ورځ ما هلته تېره که چې شپه شوه، بیا زما دا خادم دا غلام رالو. خو ما په زړه کې وکړل چې دا خادم او دا غلام خو عارف دی، دته الله معرفت خپل ورکړی دی، دی به زه آزادوم بس. و چې شپه شوه دی بیا رالو، هماغه شان خیرن لباس یې واچولو، په نوافل ودرېدو. چې کله د سحر وخت قریب شو، رب ته سوال وکړو چې ربه زما یو مجازي مالک دی، زما هغه سره دا وعده شوې ده چې زه به د شپې ستا خدمت نه کوم او د دې په بدل کې به تاله 1 دینار در کوم. یا الله ته زما حقیقي بادشاہ مالک یې، 1 دینار راکړه چې د مجازي مالک ته ورک. و 1 دینار بیا را لاړو شو او د صفا کو او جیب کې واچو. وای ناګهانه ولما په دې اوږه باندې لاس کې ښودلو. وای ما ته چې وکتل ډېر حیران شو. وای زر هغه 2 دینار راوباسل او ما ته وایي چې دا خپل 2 دینار والو په زړه کې چې د کوم نیت ته کړی دی هغه راته ووایه، چې پړه کې د کومه اراده کړې ده هغه راته بیان کا. وای ما ورته وویل چې ما د الله رضا دپاره آزاد کړي. خو داسې کار وکړه چې ما اوس خپل کور ته ورسوه. وایي هغه خادم تبسم وایي چې کور ته به دې ورسو. وایي خاورې ته یې لاس کو او ما ته یې وفرمایل چې دا واله تا زه آزاد کړم، زما طرف نم دا قبول که. وایي چې ما هغه ټایم کې وکتل خاورې وې، کاڼي وو پکې، خو چې بصرې ته ورسېدم هغه ټول سره زر شو. دا د الله معرفت چې خلکو ته حاصل شي، بیا داسې ورځې الله تعالی ولا ورکي. ګورئ خو معرفت په څنګه حاصلېږي؟ ته به تزکیه نفس کې خپل نفس به د اخلاق رذیله نه پاکې، تصفیه قلب کې خپل زړه به چې کوم دی د هر قسمه د ګناه د زنګ نه، د دنیا د محبت نه به چې کوم دی د خپل زړه پاکې، الله به چې کوم دی معرفت الهي تا ته حاصلېږي. حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله علیه چې دا زموږ د سلسلې د چشتي او عظیم شیخ دی، زموږ مرشد دی، زما ورسره ډېر عقیدت دی. دوی مبارک چې کله درویشۍ ته راله نو داسې د دنیا نه نفرت اختیار کو چې مبارک په دنیادار سړي سره لاس پیلو کو نو لاس مبارک بیا وینځلو. ګوري داسې د دنیا نه نفرت کولو. نن خو مشایخ وایي چې راوړه او هغه مشایخ به چې دنیادار سړي سره لاس پیلو کو نو هغه خپل لاسونه به وینځل
او دنیادار خلک په چې په کومه لاره باندې تېرېدل په هغه لاره باندې به چې دی لاړو سهون د خطا نه اول خو به کوشش وشو د دنیادار خلکو په لاره باندې زه لاړ نشم چرته خو چې خطاان او سهون به په یو لاره باندې لاړو چې هغه لاره به د دنیادارو خلکو وه نو چې خپل خلوتخانې ته وستانې ته به تشریف روړو هغه جامې به وباسلې وایي چې دې باندې د دنیادارو خلکو ګرد لګېدلی دی هوا لګېدلې ده هغه به یو مرید ته ورکړي چې دا والا دا ستا شوي داسې خلک معرفت الهي حاصلوي بیا حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه چې خپله بادشاهي یې پرېښودله یو ځل مبارک د چارادام دپاره اوبه راوباسي د بوکۍ چې راوباسله هغې کې ټول سره زرو بوکه کې ټول د سرو زرو ډکه وه که دا ماته یا تاسو ته دا سره زر راوځي څونه به خوشحاله زر با خوا دې خوا وګورو که څوک راته ګوري نه څادر به ورته واچو دا بوکه به پکې ورتشه کړو مبارک چې کوم دی سوال کوي چې ربه په ما امتحان مه کوه ما خو ستا دپاره د بلخ بادشاهي پرېښودې ده واپس یې هغه بوکه واړوله چې ګوري بیا بوکه راډکه که چې ګوري قیمتي ملغلرې پکې پرتي چې یو د ملغلرو قیمت وی بې بها ټوله بوکه د ملغلرو ډکه ده دی بیا سوال کوي چې ربه بیا هم را مانه امتحان کې ما خو د بلخ بادشاهي پرېښودله خپل بچي مې درله پرېښودله خپله بیبي مې پرېښودله هغه د آرام ژوند مې درته پرېښودلو تا ته مې ځان فقیر کو ما توبه راکړه چې چارهدام وکم هغه بوکه یې واپس پوکوي کې واړوله چې درېیمه لوټه بوکه یې راوباسله اوبه پکې تازه اوبه راووتې د الله حمد و ثنا یې ادا کړه او چارهدام یې وکړو معرفت الهي داسې خلکو ته حاصلېږي ګوره چې زړه یې بیناوي ګورې زړه یې بیناوي ګورې او زړه بنا کېږي په څه باندې چې زړه نه تکبر وباسي فخر وباسي د دنیا محبت چې کوم دی دغه وباسلی کی چې په تا باندې څونه ازمایش راځي څونه امتحانات راځي دا د خپل د رب د جانبه یو تحفه ګڼي ګورې د درویشان اولیاء نیکانو پاکانو باندې چې یو مصیبت راشي دا د خپل رب د جانبه دی تحفه ګڼي ګورې وي دا ډالۍ موږ ته رالی ده د خپل د رب د جانبه حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې زه په یو کلي باندې تېرېدم په یو کلي تېرېدم یو ځوان راته وویل چې ای عیسی روح الله ما ته دعا وکړه چې ما له الله خپله مینه راکړي وایي ما ورته ویلې چې څونه مینه دې پکار ده وایي ما ته یې ویلې چې بس رب دنه سوال وکړه چې څونه راکوي راته رب مینه خپل عشق راته راکړي معرفت راته خپل رب راکړي وایي ما ورته دعا وکړه چې الله تعالی دې په خپله مینه کې مست که بس الله درته معرفت درکه حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې زه خو لاړم کلی باندې تیر شو امام غزالی سے مبارک په مکاشفة القلوب کې لیکلي دي وایي څه موده بعد په هغه کلي باندې چې بیا راتلم وایي د هغه ځوان ته پوښتنه مې وکړه چې څه شو هغه ځوان نو وایي ما ته خلکو ویل چې خو لیونی شوی دی وایي ما ورته ویل چې کوم ځای کې دی وایي دلته په دې ځنګل کې وګوره چېرته به رب ته په سجده پروت وي وایي زه چې په ځنګل کې ورپسې مې مزل وکړو روان شوم وایي مې کتو داسې وایي ناست دی دا لاسونه رب ته نیولي دي او رب سره خپل مناجات کوي لګیا دی وایي ما پې سلام واچولو وایي ما ته د سلام جواب رانکړو په دې اولیو په درویشانو باندې داسې حالات راځي چې په دې ته سلام واچې دی ته د سلام جواب هم ګورې بیا ګران شي داسې حالات یو داسې منزل او مرتبې ته دی ورسیږي ګورې داسې سټیج ته دی رسیږي وایي ما ته د سلام جواب رانکړو وایي بیا پې ما آواز وکړو چې ځوانه زه خو عیسی روح الله یم که نه تا ته مې دعا کړې ده
وایي بیا هم جواب رانه وایي بیا ورته داسې را مخامخ شوم چې ته ما نه پېژنې ګوره تا ته مې دعا کړې وه حضرت عیسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام مبارک تشریف وروړ ورته فرمایي ای عیسی روح الله ځان مه ستړی کوه دې تا له جواب نه درکوي وایي دی د الله په مینه کې داسې غرقاب شوی دی داسې ډوب شوی دی چې دی د دنیا و ما فیها نه بېګانه شوی دی بس دی د دنیا پروا د ده نشته بس دی وایي که اره راوړي اره او دله په دا سر کېږدي او دی په میز باندې دوه کې دی به درته اوف قدرونه کړي داسې د الله په مینه کې دی مست شوی دی تللی دی نو مصیبت او امتحان چې پتا راځي دا به د الله د جانبه یو گفت ګڼي درویشان اولیاء نیکان پاکان هغه لیلا ناجوړه شوه لیلا مجنون راغلی و د لیلا خار ته خو ځان یې پټ ساتلو ځکه چې لیلا ته څوک نه وایي چې مجنون راغلی دی ستا عاشق راغلی دی دا به رسوا شي خبره خوره شوه چې لیلا ډېره زیاته ناجوړه ده او د وینې ضرورت دی ورته د وینې مجنون زر حاضر شو طبیب ته چې څونه وینه ما کېده دا ما نه وباسه او لیلا ته چې کوم دی واچوئ چې لیلا له الله شفا ورکړي مجنون وینه ورکړه لیلا الله تعالی صحت یابه کړه لیلا د خپل صحت یابۍ په خوشحالۍ کې خیرات صدقه کړې وه اعلان خپل کلي کې وکړو چې مال الله شفا راکړه او زه خیرات صدقه کوم ټول فقیران مساکین خلک راشي چې زه ورته خیرات صدقه ورکړم خلک په لین کې ولاړ دي هر چا کاسي نیولې دي مجنون هم په لین کې ودرېدو کاسه یې نیولې ده په نمبر یو چې کوم دی مخکې کېږي لیلا ورته خیرات صدقه اچي کله چې د مجنون نمبر راړو او لیلا په سترګې ولګېده نو لیلا چې کوم دی کاسه داسې په دا لاس ووهلو ځمکې لی راواچول او ماتې که چې ماتې که مجنون زر ښکته شو او هغه ټیکر کې د کاسې راغونډی او ښکلی او په سترګو باندې ږدي او په ګډا شو تو شو او د خپل لیلا چې کوم دی مدح وایي صفت کوي لګیا دی څونه لاین کې خلک ولاړ دي هغه یې ورته بېوقوف وایي کمکل وایي چې داسې بېوقوفه انسان دی ګوره لیلا ورسره داسې ظلم وکړو زیاتی وکړو د ده بېعزتي وکړه کاسه یې ورله ماته که خیرات صدقه یې وله ورنه کړه او دی لګیا دی تاویږي ګډیږي خلک ورته وایي چې ته خو ډېر بېوقوفه انسان یې چې بیا یې لا صفتونه هم کېده لیلا مجنون ورته وایي تاسو ته څه پته ده ما سره چې کوم د لیلا امتیازي سلوک وکړو نو دې کې یو راز پروت دی امتیازي سلوک ما سره چې د لیلا وکړو ټولو خلکو ته خپل خیرات او صدقه ورکا خو مال یې کاسه ماته کا نو دینه دا معلومیږي چې زما او د لیلا تعلق بل شان دی خپل منځ کې زموږ د تعلق نوعیت بدل دی زه په خپل تعلق باندې چې کوم دی فخر محسوس کوم زه خوشحاله شوم زه د خوشحالۍ نه لګیا دی جاړم ځکه چې لیلا ما د عامو خلکو په شان نه ګڼي دی ما خاص ګڼي خاص دا ما خاص ګڼي نو که مونږ ته د خپل د رب جانبه الله دې نه کړي اول دې مونږ د الله ازمایښتونو نه وساتي که داسې څه امتحان راځي نو دا به د رب د جانبه یو د درویشانو په طریقې سره یو تحفه ګڼي چې دا د رب د جانبه دی او رب یې رانه ختمی حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه خانه کعبه ته تشریف وروړو په ړومبي پیره حج له رالیو چې کله خانه کعبه باندې نظر پرېوتو
نو فرمایل چې ربه زه خو خانه کعبې له نیم رالی، زه خو تاله رالی، ما ته خپل ځان وښایه، خپل ځان راته وښایه. دعاګانې وکړې، خو هغه کال حج وکړو، دویم کال باندې بیا حج له رالو. د دې اولیو عجیبه شان دی، بس اب معرفت الهي ورته حاصل شوي. دویم کال باندې چې بیا حج له رالو، فرمایي چې دا ځل مې خانه کعبې سره د خپل رب دیدار وکړو، د خپل رب دیدار مې وکړو. وایي رب ته مې سوال وکړو چې ربه زه ستا شریک نه منم، زه د خانه کعبې دیدار نه صرف ستا دیدار غواړم، او نه د دې مخلوق چې دا طواف کوي نه د دې دیدار غواړم، صرف تا قتل غواړم. وایي په دریم کال چې بیا حج له رالم، نو بیا راته رب خپل ځان صرف وښودلم. وایي زه رب ته په سجده پرېوتم، رب ته په سجده پرېوتم، وایي ما د رب حمد و ثنا ادا کا، شکر مې ادا کو چې رب ستا ډېر شکر دی چې د توحید د حقیقت نه دی زه خبر کم. وایي ما ته غیبي آواز وشو چې با یزیده ته د توحید د حقیقت نه یعنی معرفت الهی نه لا پورا خبر نه، ته به معرفت الهی نه اله خبر شي چې کله د نظانم رک شي او صرف درته زه ښکارم، نو اله به چې کوم دی ته معرفت الهي وپېژنې، چې ځانم در نه هیر شي، چې ځانم در نه هیر شي، نو اله به چې کوم دی ته معرفت الهي حاصلې ګورې. نو اصل شی معرفت الهي ده. الله تعالی دې دنیا ته چې موږ را لېږلي یو دې معرفت الهي دی را لېږلي یو، او د رزق ذمواري الله تعالی اخیستې ته ګورئ. تاسو خپل رب سره تعلق جوړ کړئ، د هر څه به ستاسو خپو کې پراته وي. ګورئ حقیقت درته وي، ګورئ زموږ په خپل رب باندې یقین سم نشته، زړم بس بېقراره وي چې ګورئ که تسبیح شروع کړو، ګورئ هر څه به رانه دنیا به پاتې شي، بیا به څه خورو، بیا به څه څکو، بیا به څه کوو. نه نه، هغه حضرت عبدالواحد بن زید صاحب مبارک فرمایي که نه، ډېره طویله واقعه ده چې ما په تهجدو کې رب نه سوال وکړو چې ربه زما به په جنت کې څوک ملګری وي. وایي 3 شپې مې په تهجدو کې رب نه سوال وکړو، د خوب کې راته الهام کیږي چې رب راته فرمایي چې ستا په جنت کې میمونه سودا ملګرې ده، په کوفه کې اوسیږي، فلانکي محله کې پاتې کېږي. وایي زه د هغې ملاقات دپاره کوفې ته رالم د بصرې نه. وایي ما یې تپوس وکړو چې میمونه سودا، وایي سودا به دې ته ځکه ویلی کېده چې دا رنګ مبارک نه ډېره توره وه. تپوس مې چې وکړو، وایي خلکو راپورې وخاندل چې ته د بصرې نه د دې لیونۍ دپاره راغلی. وایي ما ورته چې لیونۍ ده؟ وایي او. وایي ما ورته چې څنګه لیونۍ ده؟ وایي هغه بس داسې لیونۍ ده چې د رب په عشق کې اشعار وایي کله جاړي او کله خاندي، څه عجیبه کیف پې تاري کېږي. وایي ما ورته ویل چې یا به اوس کوم ځای کې؟ وایي دې ځنګل کې وګوره چېرته به په عبادت کې مصروفه وي. وایي زه ورپسې ځنګل ته روان شو. وایي چې مې کتل یو ښکلی لباس یې اچولی دی او په مانځه باندې ولاړه ده، او په دې لباس یو ښکلې جمله لیکلی شوې ده چې دا د الله غلامه ده، نه څوک اخیستی شي او نه څوک خرڅولی شي. وایي بل طرف ته مې چې وکتل ګډې چیلۍ بیزې لګیا دي، د ازمرو سره لوبې کوي لګیا دي. حیران شوم. و چې څنګه د میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها دا سلام وسرخودو په ما نظر پریوتو. وایي ډومبې کلام را سره سو ما ته وایي چې عبدالواحد ته دلته ولې راغلی؟ زما او ستا د ملاقات خدا ځای نه دی، زما او ستا د ملاقات ځای جنت دی. حیران شوم چې دې سره خو زما چېرته ملاقات هم نه دی شوی. وایي حیران شوم. وایي ما ورته وفرمایل چې نصیحت راته وکړه.
وی ما ته فرمایل چې کله چاته الله تعالی په قهر شي او خپل قرب ته نه حاصلول غواړي چې ځان نه لرې کوي د ځان نه لرې کول غواړي وی دې د دنیا په محبت کې اخته کی د دنیا په محبت کې اخته کی سرګردانې کی دا نه دې د دنیا په محبت کې مصروف شي د خدای ذکر تم بیا نه سمیږي آن چې د خدای د محبت چې کومه شمه د په زړه کې بله وه هغه ورو مړه شي ختمه شي وی دا د خدای قهري په ده باندې وی بیا مې ورته وفرمایل چې یو تپوس د نه بل وکړم وی راته وایي چې ما سره ډېر وخت نشته او دا خیری زه تپوس وکړه بس وی ما ورته وفرمایل چې ستا دا ګډې چیلۍ دا بیزي د زمرو سره لوبې کوي دا څه معامله ده وی راته وفرمایل چې ما کله خپل رب سره تعلق جوړ کړی دی خپل رب سره مې صلح کړې ده خپل رب سره مې رشته جوړه کړې ده نو وی هغه ورځې نه د دې ځنګل ټول ځناور زما تابع شوي دي هر څه زما تابع شوي دي وی تا دا حدیث مبارک نه دی ویلی چې من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي بیا د الله د هغه شي وی دا حدیث مبارک راته ویلی نو مونږ خپل رب سره رشته نو جوړه کړې ده تعلق هم نه دی جوړ کړی معرفت الهي مونږ ته نه دی حاصل شوی ګورې معرفت الهي درته حاصل شو په دنیا کې درته هر څه الله تعالی درکوي دا هر څه به ستا خپو کې پراته خو چې رب سره د اخلاص رشته جوړه کې ګورې حضرت ممشاد علوي دینوري مبارک رحمت الله علیه چې دا زموږ د سلسلې د چشتیو عظیم پیشوا دی مولانا ذکریا صاحب چې دا د فضائل اعمال هم مصنف دی او دوی یو کتاب لیکلی دی تاریخی مشایخ چشت د مولانا ذکریا صاحب دا د زندګۍ ړومبی کتاب دی تاریخی مشایخ چشت مولانا ذکریا صاحب چشتی وګورئ نو دوی په دې کتاب کې د مشایخو د چشتی سلسلې د صاحبانو تاریخ را نقل کړی دی وی دا ممشاد علوي دینوري مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله آخره حالاتو دنیا نه تشریف وړو نو یو بزرگ ورسره ناست دی ورته دعا کوي چې الله تعالی دې ستاسو جنت نصیب کړي د جنت دعا ورته کوله وی حضرت ممشاد علوي دینوري مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما د رب په ذات قسم مولانا ذکریا صاحب ذکر کړی دي چې 13 کاله راته الله تعالی دا جنت داسې ښودلی دی چې څنګه راته ته مخامخ ناست داسې مزین شکل کې راته الله تعالی دا جنت ښودلی دی خو ما د جنت سوال نه دی کړی ما به الله نه سوال کولو چې یا الله ما ته خپل ځان وښایه ته د جنت مالک یې زما د جنت مالک پکار دی ما ته جنت سوالونه مه کوه دا معرفت الهي دی چې دې خلکو حقیقت کې چې کوم دی د الله هغه معرفت پیژندلی دی هغه رابعه بصري مبارک رحمت الله علیها یو ځل وجد کیف کې راغلی وه مبارک کې په یو لاس کې اور واغستلو په بل لاس کې اوبه واغستې یو ځوان ورته فرمایي چې بیبي ولې څه حال دی دی وایي زم په دې اور باندې جنت سوځوم په دې اور باندې او په دې اوبو باندې جهنم اور مړ کوم وایي دا ولې وایي خلکو تجارت شروع کړی دی وایي څنګه تجارت وایي خلک د جنت د پاره عبادتونه کوي او د جهنم د یری عبادتونه کوي پکار دی چې موږ د رب د رضا د پاره عبادت وکړو چې رب د دې لایق دی وایي دا خو تجارت شو تجارت شو دا معرفت الهي وګوره حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه چې خپل تخت او تاج پرې خو دی خپل بچی د مور په غېږ کې پرې خو دی او بچی زلمی شو په بل حکایت کې راځي چې نه بچی لا زلمی شوی نو لا وړوکي حالت کې و چې بیبي ورله راوستی و حرم شریف ته خو ملاقات دی بچی سره شوی
په حرم شریف کې د خپل بچی چې دی حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه وکتو د بچی مینه په زړه کې رااله دا بچی زړه ته قریب دا بچی چې زړه ته قریب کو خکول کو حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه طرف هاتف نه غیبی आवाज کوي چې ابراهیم زما مینه چرته لاړه زما محبت چرته لاړه حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه ما غ ټیم کې دعا وکړه چې رب دې را نه واخله دا زما او ستا ترمنځ هایله کیږي دې را نه واخله و چې د ځان نه جدا کولو هغه بچي روح مبارک ورکړو تحسین معرفت الهی دی اولیاء ته الله تعالی ورکړو د حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه مرشد پاک حضرت عثمان هروانی صاحب رحمت الله تعالی علیه تهجد بچو کړل الله دې موږ ټول ته تهجد توفیق را نصیب کړي داسې شیخان شته الله دې معفو کړي چې د سحر موزم بیٹھے مکه تهجد خلالوس تو خبرې دي نو حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه تهجد وکول تهجد کې په ورته आवाज کېدو اے عثمانه ما ته قبول کی ما ته مقبول کی څه غواړې چې درته درکم حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه به عرض قربا زتا نه امتا غواړم چې ته دې زما شو زه دې ستا شم ته دې زما شو زه دې ستا شم وی رب تو فرمایل چې عثمانه دغه مقام خو تعالی ما در کړی دی څه میزان ته ودرولې زه ستایم او ته زما نور سو غواړه و حضرت عثمان هروانی سے مبارک بدعا وکړه چې ربا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډیر مین دی داغه د امت بخنه درنه غواړم زما محبوب خوشاله شي وی حاتف نه به تو غیبی आवाज وشو چې عثمانه ما ستا په درخواست باندې ډیر زره جهنميان جنت ته داخل کړو وی هر شپه به دغه دعا قبلیدا او ډیر زره جهنميان به الله تعالی د دوی مبارک په دعا سره جنت ته داخله ولګور دا هغه معرفت الهی دی ګوره چې الله تعالی دی اولیاء ته ورکړي دی ګوره نو الله تعالی دې زمونږ زړه راجوندې کړي دا زړه یوازې د وخه یو ټوکړه نه ده ګوره چې دې کې بس وینه تیریږي او بس مونږ چې کوم دې په دې باندې ژوندي یو نه دې زړه ته به د الله تعالی مینه راکوځې دله به چې کوم دې د حضور علیه الصلاۃ والسلام محبت پوته وخې معرفت الهی به ورته چې کوم دې د هغې ښودنه به ورته کې الله به چې کوم دی ستا زندگی ښکلی شي الله تعالی دې په دې خبرو موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او معرفت ربانی چې د الله پہچان چې په صحیح معنو کې زه خو هم د درویشانو نه د صحابهو نه د انبیا کرامو نه هغه معرفت الهی چې څنګه پہچان دی بس الله تعالی هر چاته د خپل شان لایق مطابق ځان خودلې دی بس ځکه چې حضور فرمایلی دی چې زما حقیقت خپل رب ته صرف معلوم دی زما حقیقت زما رب ته معلوم دی نو بیا د رب پہچان کول دا خو ډیر ګرانه خبره ده خو رب هر چاته چې ځان خودلې دی داغه د حیثیت او داغه مقام مطابق خودلې دی سوکای باباجی سے مبارک رحمت الله علیه چې زمونږ دا سلسله نقشبندی او عظیم شیخ دی دا سه معرفت الهی ورته حاصل شو چې عجیبه خبره ده مبارک به فرمایل چې زما خپل رب سره داسې یو موقع باندې ملاقات وشو چې رب راته فرمایل اے فضل غفوره بیا بیا بسل راضی بس اوس را سره پاتې شه بس داسې عجیبه شان دی د دې اولیاء بیا به سم مړ کېږي کفن به درته وسلیږي او بیا به چې غسل در کړی کېږي او بیا به راځي بیا به سله راځي به اوس را سره پاتې شه داسې عجیبه شان د اولیاء ته الله ورکړی دی په داسې خبرو باندې دی کې ډېرې خبرې ما پرېښودلې
دې دپاره چې کېدای شي ستاسو ذهن پې کار ونکړي. نو الله تعالی دې موږ ټولو ته معرفت الهي حاصل کړي او د صاحب مبارک په دعا په توفیل دی الله تعالی موږ ته معرفت الهي حاصل کړي. حقیقت کې چې موږ د دې قابل نه یو چې دا کم خبرې او دا کم مقام او رفت د اولیاء ته الله ورکړی دی. نو دا سوانح چې ما کته د دې اولیاء د معرفت الهي باره کې مې دا کتابونه کته، نو ما ځان سره اړه کې سوچ کوله مې مو خو الله چې د طریقت هغه د تصوف په لومبۍ پوړۍ م لا خپه نه دی ایښودلي، هسې لګیا بس یو ګپ هم راغستی دی، هسې ګپ هم راغستی دی. که خپل مرشد وظایف راکړي دي هم په تاخ کې ایښودلي دي، که مو شیخ راته څه فرمایي بس په یو غوږ یې اورو په بل یې وباسو. چې کومه فایده اغستل پکارو هغه مونږ وانغسته، هسې وخت له دکې ورکو لګیا یو، خیالي کلې جوړو، خیالي محلات جوړو لګیا یو، هسې عبس ژوند تېرو لګیا یو. په تصوف کې بیکاري ګورې منع ده، په تصوف کې تعطل جمود نشته چې بیکاره ژوند تېره، دا تصوف تا سره نه مني. تصوف تا ته جمود یعنی بیکاره ژوند تا ته نه ښیي. ګورئ چې ته ځان بیکاره ژوند تېر که، بس ما نه ذکر نه کېږي او ما نه عبادت نه کېږي او بس زه نشم کولی. تصوف پیغام د عمل دی، تصوف پیغام د عبادت دی، په تصوف پیغام د انقلاب دی چې ته به ځان کې انقلاب راولې، ځان کې به انقلاب راولې. الله تعالی دې موږ ټولو په زړه کې یو انقلاب راولي، او الله دې زموږ د ټولو د زړه دنیا الله او رسول طرف ته وړي، خپل تعلق الله او د رسول سره جوړ کړئ، خپل مشایخو طرف ته خپل سینې واړوئ. زه درته یقین سره یم چې هر څه به ستاسو خپو کې پراته ګورئ، هر څه به ستاسو خپو کې، خپل وظایفو کې کار شروع کړئ. تاسو ګورئ انشاءالله چې یو ټایم به داسې راشي چې داسې اطمینان به درته حاصل شي، داسې یو مقام به الله درکړي چې بیا به وایي چې مخکې ما دا ولې هر څه نه کړو، ما هسې عبس ژوند تېر کړو، هسې مې عبس ژوند تېر کړو. الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا